چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا خدای زیات کړی یو په لسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا د دې خپرونې دلبر د ننګیالو ډېرو خوږو او درنو اورېدونکو د خپل کوربه او د دلبر سید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه احترامات قبول کړئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. موږ ستاسو ملګرتیا او تړون دلبر د ننګیالو خپرونې سره وي او په دې خپرونه کې موږ ستاسو دپاره د خیبر پښتونخوا د ګوټ نه د هر محلې نه د هر چم نه رنګونه ښایستونه ګلابونه راټولو او هغه موږ بیا په تاسو باندې شیندو او د هغه شیندلو نه تاسو خوندونه او مزې اخلئ. نن هم دغه کړای روانه ده او زموږ سره نن هم د خیبر پښتونخوا د لر او بر یو نامتو شاعر ادیب چې په ادب کې د دوی نوم ډیر په احترام سره اخیستی شي د دوی نامه څه د پیژنګلو محتاجه نه ده او ډیر خدمات دي په پښتو ادب او ژبه باندې او د داسې علاقې سره تعلق ساتي چې په هغه علاقه کې رحمت شاه ساحل صاحب غوندې فیض محمد مظلوم صاحب دي فضل سبحان عابد صاحب دي اقبال شاکر صاحب دي او داسې ارواخات صاحب شاه صابر محمد رازق وصال صابر حجازي محمد زیب منصور او کزي نمونه اخلم نو دا شپه به تیره شي او یقینا چې د هغه خاورې د خو شاعرانو هغه لیسټونه نمونه به زموږ سره ختم نشي. یقینا چې تاسو ته به دا اندازه لګېدلې وي چې دغه خاوره زه کومه خاوره یادوم هغه ملکنډ درګۍ خاوره ده او د ملکنډ شاعري دومره خوږه ده لکه څومره چې د ملکنډ خاوره او خلک یې خواږه دی. خو تاسو به هم په دې انتظار یئ چې نننی میلمه څوک دی. نننی میلمه په هکله به زه دومره ووایم چې د دوی بېشماره کلامونه به تاسو د مختلفو سندرغاړو نه اورېدلي لکه د محسن خان په اواز باندې د خاموشي د شور اواز غواړي جانان زما د مینې راز غواړي یا د طاهرزمان په اواز باندې چې ما خو که هسې یو خبره ده مینه په رښتیا چې زوروره ده. دا د ننني ښاغلي چې څنګه ما مخکې په تعارف کې عرض وکړو پیژنګلو کې د هغوی چې سره پیژنګلو محتاجه نه دی فضلداد فضل صاحب د پښتو ادب یو ځلانده ستوری دی او په ادب کې د دوی نوم د دوی نامه ډېره په احترام او قدر سره اخیستی شي. قدرمن اورېدونکو یوازې زه به ورته هرکلی نه ویم تاسو به ورته هم وایي ستړي مشي به ورته وایي د پښتنو او د پښتو د خاورې او د پښتنو خلکو دا روایت دی چې خپل میلمه ته په دروند نظر باندې ګوري او په دروند تعداد کې په ګڼ شمېر کې د هغوی استقبال کوي. نو فضلداد فضل صاحب د ټولو نه اول خو زه ستاسو ډېره مننه کوم چې په دومره مصروفیاتو کې دومره نوزګارتیا کې تاسو زمونږ د کورکي ته راغلي نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او د مننې سره سره تاسو ته د پښتنو د خاورې ته ډېر هرکلی درته وایم. ډېره مننه سید عادل صاحب. زه د هغوی د ملګرو د سید عادل صاحب ستاسو خصوصا د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم چې هغوی مونږ له درناوی راکړو او کوم پښتانه وروڼه خویندې چې زمونږ اواز اوري هغه ټولو ته د دې اف ام په ذریعه باندې سلامونه دعاګانې مننه جي. ډېره مننه فضلداد فضل صاحب ستاسو سره به خبرې اترې هم کوو ستاسو نه به شاعري هم اورو ستاسو شاعري به هم خپلو اورېدونکو ته وړاندې کوو چې زمونږ نوموړي سندرغاړي چې کوم دی هغوی ویلي دي هغه به هم خلکو خپلو مینهوالو ته اورو او د دې سره سره به مونږ د خپلو مینهوالو اس ام اس هم شاملو او کالونه به هم اخلو ستاسو نه به د هغوی پوښتنه وي تاسو ته به هرکلی وي او فضلداد فضل صاحب د ټولو نه اول راته دا ووایي چې لکه زمونږ ډېر شاعران ادیبان ملګري داسې دي چې هغوی قلم راغستی وي نو په اردو کې خپل لیکل شروع کړي وي. اکثر شاعران زمونږ چې کوم نوموړي شاعران ادیبان دي مطلب حمزه بابا شو عباسین یوسفزئی صاحب شو عزیز مانیروال صاحب داسې نور ملګري چې کوم دی هغوی د اردو نه خپل شروعات کړي. تاسو هم د اردو نه شروعات کړي که نه نیغ په نیغه پښتو مو شروع کړی؟ څومره پورې چې ستاسو د سوال جواب دی هغه به زه دا ووایم چې په دغه حواله سره ما څه لیکل نه دي کړي البته د پښتو نه مې شروع کړې ده او
پښتو لیکم، جی. پښتو لولم، پښتو اورم، پښتو ادب کې کار کوم. جی. او دا کوم وخت و چې فضل صاحب خپل قلم راواغستو او دا مینې په زړه کې را پیدا شو چې زه هم د پښتو ژبې او ادب خدمت کوم؟ دا خو داسې ده چې د وړوکوالي نه زما لکه د دې شاعرانو کتابونه به ما لوستل، جی. د دوی سره ناستې به ما خوښو. جی. خو د وړوکوالي دور داسې چې هغه ته په خپله باندې د دې خبرې علم نه چې په ما کې دننه د کمې خبرې یو صلاحیت موجود دی. جی. خو د وخت سره سره هغه صلاحیت په خپله باندې سر را برسېره کړي. جی. او یو داسې وخت ته پکې مونږ هم ورسېدو چې زمونږ زړه وغوښته چې څه ولیکو. خو دا که زه ووایم چې دا د دې شاعرانو ملګرو او د دغې دا کتابونو د لوستو جی. اثر دی نو دا به بده نه وي. جی. او فضل صاحب واضح نه شوه ستاسو په خبرو کې چې د کالج د وختونه یا سکول د وختونه د کم وخت نه؟ جی زه تقریبا د 1990 نه لیکل جی. کوم، تقریبا 22 کاله وشو چې لیکل کوم. جی. هغه وخت په ستاسو عمر څومره و؟ اوم کې ما سبق وی او زمونږ د سکول پاره ماستر حضرت غنی صاحب کله کله زه پاسولم جی. په کلاس کې چې ملګرو ته څه ووایه. جی. هغه وخت سره خو څه دونه ډېر خاص لیکل نه پوهېدو نه کولی شو. جی. خو دا و چې یاره مونږ ته په یو ډاډګیرنه میلاو شوله چې نن ستاسو د وړاندې یو جی. او د یو څو خبرو جواب درکولی شو. جی. فضل صاحب تاسو ابتدایي تعلیم چې ورته وایي وړومبنی تعلیم مدرسه کې چې تاسو سبق وینو په درګاه کې مو ویلو؟ نه جی درګاه خو زمونږ تحصیل دی او په درګاه کې ما ټولنیز ژوند چې دی دا زما د درګاه نه شروع شوی دی. جی. د درګاه کالج کې ما سبق ویلی دی. البته زمونږ د کلي نوم سکاکوټ غني ډېری کې راځي. جی. صاحب شاه صابر صاحب د خدای وبخښي دغه کلي. صاحب شاه صاحب خو د سکاکوټ و خاص. جی. او زه د سکاکوټ یو بانډه د غني ډېری. جی. زه د هغې اوسېدونکی یم او ما د 10مه پورې تعلیم چې دی د غني ډېری په سکول کې کړی دی. دې نه پس مې بیا 12مه پورې سبق چې دی دا د درګاه په کالج کې. ستاسو ډېرې سندرې ستاسو ډېرې غزلې ویلې شوي دي، مختلفو سندرغاړو هنرمندانو ویلي دي، نو څه مو خوښه ده خپلو اورېدونکو ته لږوتې نه چې هغوی ته لږ خوندونه واخلي؟ نو په کار خو دا او په دې حواله که زه دا ووایم چې یاره زما لومبۍ جی. زما لومبي ځل باندې چې کلام چا ویلی دی زه وایم چې یاره د هغې د اواز نه شروع وشي نو ښه به جی. چې ظفر اقرار زما شعر له ژبه ورکړې ده. جی. نو زه دا بیرته په هغې کوم چې د هغې د اواز نه یو کلام ظفر اقرار د اواز ما په شیشه باندې کمر ماتوو، ما په شیشه باندې کمر ماتوو، ما د جانان د غرور غر ماتوو. او نن یې د ګلو وچې پاڼې کتې، نن یې د ګلو وچې پاڼې کتې، نن یې په ما داسې نظر ماتوو. او وخت دی چې اوس یې زما سر بدې شي، وخت دی چې اوس یې زما سر بدې شي، وختو چې ما باندې سر ماتوو، ما د جانان د غرور غر ماتوو. او چې په سرلی یې په جرګه راوستو، چې په سرلی یې په جرګه راوستو، قسم په خپله مرور ماتوو، ما د جانان د غرور غر ماتوو. او ستا د معصوم نظر نه لوګې، ستا د معصوم نظر نه لوګې، زما احساس ته یې کنډر ماتوو. او زه به دریابه ماتېدم ورسره، زه به دریابه ماتېدم ورسره، ګل چې به چاهم د ډنډر ماتوو. او ما د جانان د غرور غر ماتوو، ما په شیشه باندې کمر ماتوو. قدرمن اورېدونکو، غزلو د ښاغلي علي خیل دریاب صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل، خپرونه د دلبر د ننګیالو او په ټرانسمیشن کې زموږ لږه غوندې ستاسو سره تړون پرېښ شوی، نو د هغې دپاره زه ستاسو نه غواړم د زړه د تل نه بښنه. قدرمن اورېدونکو، زموږ سره ښاغلی فضل صاحب میلمه دی. فضل صاحب، تاسو د درګۍ چې کومې ټولنې دي د پښتو ادبي جرګې، نو هغې کې ستاسو چا سره تړون شته چې د ټولنې سره که نه؟ زه د ملکڼ ادبي سنګر درګۍ سره تړون لرم. زه په 2010 کې د هغې ستر سکتر وم او په 2014 کې زه د هغې صدر وم. جی. تېر کال باندې. جی. اوس چې صابر اجازي د کومې ټولنې صدر دی. جی. فیض محمد مظلوم صاحب دا زمونږ ډېر وخت ملګري دي او په دغه ټولنه کې مونږ تړون لرو د دوی سره.
جی او څنګه چې لکه نورې زمونږ د ثوابه ادبي ټولنې چې کوم دی تنقیدي اجلاسونه کوي میاشتني او د هغې سره سره بیا دوی چې کوم دی نو مخکتنې مشاعرې او داسې قومي ورځې نمانځي نو ستاسو ټولنې هم دغه کوي؟ بالکل همدغه زمونږ هم په آیین کې شامل خبرې دي چونکې زمونږ بدقسمتي دا ده چې د ملک کله د ملک حالات ښه نه وي او کله زمونږ خپل حالات داسې جوړي چې په هغې کې ستونزې راشي. سال صاحب پکې وفات شو، دی نه مخکې کله پکې روژه راشي، کله پکې بل څه کله بل څه نو هغه پروګرامونه لږ مدم شوي دي. خو لکه زمونږ په آیین کې دا شامله خبره ده چې زمونږ به تنقیدي اجلاسونه هم کېدل او د هغې سره سره به داسې غونډې هم میاشت په میاشت خو دغه مشاعرې او د هغې سره سره د نثر بعضې ټوټه ولګي ملګري نیم پکې خبره وکړي. جی او انتخابات کال په کال باندې کېږي په جمهوري طریقه کې؟ په جمهوري طریقه. جی خان یوسفزۍ صاحب په آواز باندې دی نو که خوښ هم وي نو هغه به خپل اورېدونکو خو به زه اورم خو د هغې لږ وضاحت به غواړم. زه هم چې د هغې اورېدو نه پسې وو که نه ښه وي که نه مخکې ښه دی. بس تاسو خوښه ده نو. جی زه وابې ورو نو بیا به خپل اورېدونکو ته وضاحت وکړم. د هغې په هکله به زه ستاسو نه څه پوښتنه هم کوم. جي ډېره قدرمنو اورېدونکو راځئ چې واورو د فضلداد فضل صاحب یو ښکلی کلام د محسن خان یوسفزۍ صاحب په زړه راښکونکي آواز باندې. قدرمنو اورېدونکو فضلداد فضل صاحب زموږ سره نن میلمه دی. راځئ چې واورو د محسن خان یوسفزۍ صاحب په آواز باندې د فضلداد فضل صاحب د ښکلی کلام. आवाज غواړي او شور आवाज غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي دا خاموشي دا شور आवाज غواړي او شور आवाज غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي. هر څوک نشي نیوي د زړه کاونټرې هر څوک نشي نیوي د مین د نظر باز غواړي او نظر باز غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي دا خاموشي دا شور आवाज غواړي او شور आवाज غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي. غزل ځواني نویني خپله غزل ځواني نویني ما نظما د خیال جواز غواړي د خیال جواز غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي دا خاموشي دا شور आवाज غواړي او شور आवाज غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي.
ارمانونه مو په زړه دلی دلی دي نو ستا غوښتو لزه په کومو سترګو درشم ماسې ځلې د خپل ژوند ټولې کښتۍ دي تیرا اور د جانان خبرې دا خو فطرت مینا ناز غواړي او مینا ناز غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي دا خاموشي دا شور आवाज غواړي او شور आवाज غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي جانان زمانه د زړه راز غواړي د مینې په نشه کې ډوب خمار مازیګری په زړه مې راورېږي ستا د ښار مازیګری قدرمن اورېدونکو شعر د ښاغلي فضل سبحان عابد صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل خپرونه له دلبر د ننګیالو او تاسو غوږ یې د ریډیو دلبر صوابای اف ام 94 د هوا چپو ته قدرمن اورېدونکو تاسو د محسن خان یوسفزۍ صاحب په زړه راښکونکي اواز باندې د فضلداد فضل صاحب یو ډېر ښکلی کلام واورېد د خاموشي د شور اواز غواړي فضلداد فضل صاحب دې کې د خاطر نوم اغستی شوی دی په دې خبره خو زم نه پوهېږم چې د خاطر دا نوم پکې څنګه اغستی شوی دی جی البته دا یوه که زه دا ووایم چې محسن صاحب غلطي کړې ده جی نو بده به نه وي او زه غواړم چې د هغې نه لږ وضاحت هم غوښتی وی د دې خبرې جی نو قدرمن اورېدونکو موږ به دې وخت کې محسن خان یوسفزۍ صاحب په لین باندې اغستی دی هغوی سره به خبره وکړو چې هغوی دا څنګه ویلی دی او دې کې د خاطر نوم هغوی په کوم بنیاد لري محسن خان یوسفزۍ صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډېره مننه کورم ودان د ټولو نه اول خو زه فضل صاحب ته صوبۍ ته په راتګ په خصوصي توګه ما د ریډیو دلته په راتګ باندې ډېر ښه کلیم په خیال مننه جی ډېره زما لخوا ډېر ادب ډېر احترامات ډېره بې ځایه غمین حقیقي مننه ډېره مننه جی محسن خان یوسفزۍ صاحب ستاسو یو ښکلی غزل ویلی دی د خاموشي د شور اواز غواړي فضلداد فضل صاحب وایي چې دا زما غزل دی تاسو پکې اخره کې خاطر ویلی دی په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې دا د فضل صاحب کلام دی جی جی او په دې خبره کې څه شک نشته چې په دې کې ما د خاطر صاحب کسر ویلی دی په کې مطلب چې کوم نوم اغستی زما د خاطر صاحب خو دا جي اصل کې یو واقع شوی وه او هغه واقع وه چې نن سبا داسې یو دور راغلی دی چې د میسج په دې لیکه د پیغام په دې لیکه باندې دوستان ملګري یو بل ته چې کوم د پښتو شعر و شاعري یو بل ته ورلیږي نو هغې نه چې کوم خلک اکثر پکې داسې وکړي چې لکه څنګه چې د فضل صاحب کلام دی او په دې کې ما ته د خاطر صاحب نوم ته راستولی و چې دا په اند کې په اخره کې لیکلي چې دا د خاطر صاحب کلام دی د ټولو نه اول خو زه ادبي چې څومره ټولنه ده په خصوصي توګه باندې د فضل صاحب نه بخښنه غواړم چې که بلکل زما یو ملګري داسې کار وکړو چې ما ته د خاطر صاحب کسر په دې باندې واچو ما ته یې ولېږلو اول خو ما له پکار و چې ما د هغې انکوایري کړې وه او ما هله ویلې وې خو دغه غلطي زمانه وشوه خو دغه غلطۍ کې به زه لږ غوندې د خپل ملګري ځکه ځان سره کړم چې دا زما هغه ملګری دی چې دا ادبي ملګری دی جی جی لکه سید عادل صاحب زه به داسې خبره تاسو وړاندې کړم چې که تاسو ما له یو کلام راوړئ دی کوم پوسټفورم زه بیا مخ وړاندې باندې بوځم هغې ته چې کوم د موسیقۍ جامات وم په هغې باندې چې کوم بیا زه وکل کوم په هغې باندې بیا زه ریکارډینګ کوم هغه ټي وي ته ځي هغه ریډیو دلبر ته راځي هغه میډیا ته راځي
نو زما په تاسو باندې اعتماد دی چې را سید عادل خو زما د ادب ملګری دی او دای چې والا کوم کلام راوړي دی په ویریفای کړی دی په کلیر کړی جی بالکل السلام علیکم او ډیر په خلک وړاندې دی لپاره د فضل فضل صاحب نه او نه صرف د فضل صاحب نه بلکې چې څونه زموږ ادبي ملګري دي څونه زموږ د ادب سره تړلې شوي خلک دی ولسته د ټولو په دې خبره باندې بخښنه غواړم چې ما دا فکر وکړ چې خو نه دا ما انټنشنلی ارادتاً دا کار ما نه دی کړی جی لکه دې کې اراده نه ده شامل غلطي ده ما څنګه باندې خبره وکړه چې زما ډېر ګران ملګری او دا غي خطون مشران چې کوم د ادب سره تړلي دي او دا غي خو په ادب کې ډېر لوی نوم دی او لکه کدی وخت دا غي مخلم نو مطلب دا دی چې دا خبره نه ده په بهر حال سید عادل صاحب او په دې وخت زما غوږی کې زما غږ باوري جی جی بالکل ان شاء الله کله زراشم او سید عادل صاحب تاسو خو پته ده چې زه بیمار یم او چې ماینډ ورکوټه غونډه اپریشن مې دی لکه زه به خامخا راتلم دغه استودیو ته به راتلم او ما زه د فضل صاحب سره مخ په مخ باندې کېناستم او دا خبره مو ورته کوله بهر حال دغه لپاره یو وار بیا تاسو نه بخښنه غواړم او دا به ان شاء الله محسن صاحب او دا ما ته د هغه نه پته ولګېده چې زموږ ډېر خوب درمن کرن خان یو خپل انتخاب کړو د کتاب چاپ کړو دا دای مال د ګفت په توګه په توګه باندې چې کتاب راغی او هغه چې ما کله دا وکتل نو ما هو محسن خان د زوی د دې کړی او بیا مې پښه لګم ملګری ته دا خبر وکړه چې مسلمان ته د ماډل ګان ملګری پتا هو د ماډل باور ته دا څه غلط کار دی ما باندې ولې وکړه چې دا ما په چې کوم راولې دا ما د ټکی خوښ شو او مطلب دا شعر شاعري مې خوښ شو بیا ولې خو کوم دا خو تاسو کوم نه صرف ما سره زیاتې کړې بلکې فضل سے سرتاري لري یا په دې باندې اکثر ما ډېرې خبرې کړې ریپیټ کړې او څو ما سید عادل سے مطلب دا چې په پښتو کې وته ولې په اعتبار کې درا سره وکړ جی ډېر مننه محسن خان یوسفزئی صاحب لکه تاسو مطلب دا چې په دې کې اراده نه ده شامل دا زمانه غلطي شوې ده او غلطي هم د بل چا په ده دا ارادي څه نه او سید عادل صاحب ورته کله راشم او دلته کې کینو په ریډیو کې په خپل باندې پروګرام کوم د موسیقي کلن د ادب او د موسیقي او د رسم او د کلتور خبرې کوم محسن صاحب خپل ځای باندې په خپل باندې داسې یو کار اراده کوم زما د هغه پروګرام زما د خبرو په بیا څه مقصد پاتې نشو جی محسن صاحب فضل صاحب تاسو ته سوال غواړي دا ولې زما دا غوړي پوره ملګرو نو مهرباني وکړئ چې تاسو کله یو بل ته د میسج په لیکه د پیغام په لیکه باندې یو بل ته شعر شاعري محسن خان نو په دې کې چې کومه دغه پکې مکوئ ترمیم په دې کې مکوئ محسن خان صاحب د فضل صاحب تاسو ته سوال غواړي محسن صاحب زه خروره ستاره د خبرو نه پس په دې نتیجه ورسېدم چې زما داسې خبره په زړه کې نشته دی زما رور خو دا غلطي به بار په کار ده چې نه کېږي ځکه چې دا ریکارډینګ خو وشو اوس بار ستا همدغه غزل ریکارډینګ بار کېږي او بار همدغه د خاطر نوم پکې مونږ اورو که نه اوس غلطي یو پیره خو وشوله خو اوس دا غلطي ختمول پکار دي نو زما دا زړه چې یاره تاسو د دې دپاره باقاعده سټوډیو ته لاړ شئ او په دې کې دا مقطع بدله کړئ او که دا بدلولی نه شي نو د دې بیا اډو ریکارډینګ کول د دې خلکو ته او جی او فضل صاحب ډېره ښکلې تاسو خبره وکړه تاسو خبرې سره اتفاق کوم خو تاسو په معلومات نشته او سید عادل او زما نور داسې چې نږدې کوم ملګري دي نو هغوی ته پته ده چې زه لږ داسې زما د ساه اخیستو کې ما ته لږ تکلیف دی زما چې کوم دا مین بینز دي نو هغه لږ په ساه کې ما ته تکلیف دی نو د هغې داسې ډېر غټ نه خو داسې ماینډر ورکوټ یې غوندې د هغې سرجري دی نو زه په هغې باندې نه غوندې لږ ډسټرب یم او چې سم دستي زه سم دغه نه فارغه شم د خپل د علاج معالجې نه او ډاکټر ما ته ریلیف راکړي چې تاسو مطلب فارغ زه ټیک شم نو زر تر زره به انشاءالله زما تاسو سره انشاءالله زموږ دعاګانې ستاسو سره دي جی دوباره موکل کوم په وکل کې به چې کوم د فضل صاحب چې چا حق دی جی نوم به په هغې کې اخیستی شي او دا یو وارې بیا فضل صاحب تاسو هم د خپلو لسته ډېره مننه زمونږ سره محسن خان یوسفزئی صاحب د ګرځنده په کرښه باندې زما په خیال چې د هغوی کرښه زمونږ نه ولوېده
ډیره مننه محسن خان یوسفزی صاحب. فضلداد فضل صاحب هغوی خپله غلطي ومنله او د هغې سره سره هغوی د اپریشن خبره وکړه. نو تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته زه د دوا خواست کوم چې هغوی د اپریشن دپاره د روغ صحت الله دې دپاره ورته صحت نصیب او الله تعالی هغوی له روغ صحت ورکړي. الله دې ورته صحت نصیب کړي. فضلداد فضل صاحب اوس په راشو همدغه غزل طرف ته د خاموشي د شور آواز غواړي. جی دا خاموشي دی؟ نه جی دا دی د خاموشۍ د شور آواز غواړي. د خاموشۍ د شور آواز غواړي. جانان زمانه د زړه راز غواړي. د دې مطلب لکه محبوب چې سړی په دې مجبورۍ چې ستا په زړه کې دننه څه دي جی د دغه خبرې ما پکې یو دغه کړی دی ذکر کړی چې د خاموشۍ د شور آواز غواړي او جانان زمانه د زړه راز غواړي. خو په سپوږمۍ مجله کې او په ملغلره کې او په جرګه اخبار کې دا هم په دغه طریقه چاپ دی. البته د کرن خان چې کوم کتاب چاپ کړی دی نغمزار په هغې کې د خاموشي د شور آواز غواړي. هغه په دې لیکلو کې په کتابت کې لږه غلطي راغلې ده خو دا داسې دی. جی فضلداد فضل صاحب ډېر اورېدونکي به داسې وي چې هغوی بس تاسو د کلام په انتظار باندې وي. نو څه مو خوښه ده نظم ورته ډالۍ کوئ که غزل؟ په خپله درته ووایم جی جی نو زه خو وایم چې یو غزل به ووایم. جی سندرغاړو خو ستاسو ووایي که نه ستاسو د اواز او ستاسو د انداز به زموږ مینهوال ډېر تږي وي. ډېره مننه. دا یو غزل دی سعید عدل صاحب ارشاد دی چې د دوو مینو زړونو د یادګار نښې پرتې دي. د دوو مینو زړونو د یادګار نښې پرتې دي او د کوسچم د ګودر په هغه لار نښې پرتې دي. ډېر ښه. د دوو مینو زړونو د یادګار نښې پرتې دي د کوسچم د ګودر په هغه لار نښې پرتې دي او اکثر پې د نیمګړي ارمان تنده ماتومه. اکثر پې د نیمګړي ارمان تنده ماتومه او د کور په صندقي کې مې د یار نښې پرتې دي. ډېر ښه ډېر ښه بیا وایه دا شعر. اکثر پې د نیمګړي ارمان تنده ماتومه د کور په صندقي کې مې د یار نښې پرتې دي. او زه هسې د دنیا په نقشه نه یم ځلېدلی. زه هسې د دنیا په نقشه نه یم ځلېدلی. زما د قام د تورې او د ستار نښې پرتې دي. ډېر ښه ډېر ښه. او لا تمه مو د امن له کاروانه قطي نه ده. لا تمه مو د امن له کاروانه قطي نه ده او په مخ که مو د ستړي انتظار نښې پرتې دي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست. قدرمنو اورېدونکو فضلداد فضل صاحب نه تاسو ډېر ښکلی زړه راښکونکی کلام واورېدو. اوس په ځو ستاسو مینې اړخ ته. نو فضلداد فضل صاحب د اس ام اس په لاره باندې ډېرې زیاتې مینې راغلي دي. نو که ستاسو خوښه وي دا مینې به پکې شامل کړو. حبیب تنها د انبار را یاد کړي وي میلمه ته پخیر راغلی او میلمه ته ډېر ډېر سلامونه. زما په هغه ورځې شک شو چې بیا نه راځي یار په هغه ځل چې ډېر شاته په تلو کې کتل. ډېره مننه. ډېر ښکلی شعر دی رالیږلی. پرمانړي د پرملو نه یاد کړي وي زما د طرفه راغلي میلمه ته هرکلی او سلامونه. کول د بامخیلو نه یاد کړي وي بیجان. بی جی ایم نو خراب دی. بی جی ایم نو خراب خورکۍ دغه ټرانسمیشن کې لږه مسله وه. حسین احمد د کوټې نه یاد کړي وي مدار آباد نه وایي ټول ټیم ته سلامونه او میلمه ته ډېر هرکلی. ثاقب د زیدې نه یاد کړي وي بایجان سلام. زما طرفه فضلداد فضل صاحب ته د زړه د کومې نه سلامونه. او میلمه ته ډېر سلامونه. خپل نوم دې نه دی لیکلی ګلابه. یو جهان مننه. ټول ټیم ټول اف ام رادیو دلبر ټول ټیم ته زما له اړخه سلامونه منظور کړئ. میا ډېری نه میا ډېری اجاز حسین د میا ډېری نه یاد کړي وي ډېره مننه. تیمور د کوزي ما ډېری نه یاد کړي وي میلمه ته زما له طرفه ډېر سلامونه او هرکلی او ډېره مینې رالیږلې ده. ډېره زیاته مننه. جی زما نوم ملنګ جان دی د مانیري بالا نه. موږ خپل میلمه فضلداد فضل صاحب ته په ثوابی راتلو او رادیو دلبر ته په راتګ باندې هرکلی وایو او ډېر سلامونه. د ټولو ورونو نامې ډېرې زیاتې دي او په یاد کې به مې را نشي خو چې څومره ملګرو زموږ سره د اس ام اس په لاره باندې رابطه وکړه زه د هغې ټولو ډېره مننه کوم. ډېره شکریه ادا کوم. فضل صاحب ته سلامونه کوم او خپل نوم یې نه دی لیکلی. ډېره مننه. ظاهر استاد زموږ یو ډېر دروند خوږ مشر دی هغوی هم تاسو ته سلامونه رالیږلي دي. ډېره مننه. وعلیکم السلام. ګران میلمه فضلداد فضل صاحب ته د مینې او خلوص نه ډک سلامونه. او ستاسو رور ظفر علي مینوال سپیشل ثوابی هر نه یاد کړي. ډېره مننه ستاسو د مینې تاسو سلامونه رالیږلي دي. او واجد علي ایډوکیټ د ثوابی نه یاد کړي وي ټولو مینوالو ته سلامونه. میلمه ته هرکلی مننه. ډېره مننه. وعلیکم السلام.
او کامران د ټوپای نه یاد کړي ډېر ډېر سلامونه او هرکلی فضل صاحب ته سلام رورجانه زه ماجد یم د میلمه نه دا پوښتنه ده چې ډېر شاعران په ګانو کې سنبل لفظ یادوي نو دا څه ته وایي که دا وضاحت مو راته وکړو نو ډېره مننه به وي ډېره مننه ماجد صاحب ستاسو یو جهان مننه او جواب درله درکو تاسو ریډیو اورئ د ټوپای نه یو وارې بیا کامل یاد کړي وي ټول ټیم ته سلامونه میلمه ته هرکلی زه د باجانه احسان باچا یم عادل صاحب تاسو ته او فضل صاحب ته د مینې او خلوص نه ډک سلامونه مراد علي یوسفزی صاحب د زلمي لیکوال نایب صدر دی وایي زما له طرفه عادل جان تاسو ته او میلمه ته سلامونه او مننه به وي که غزل مو راته ولګو ډېره مننه چې یو جهان مننه خامخا به راته غزلې لګو ولې چې پروګرام خپرونه چې کوم د هغه د شعر و شاعرۍ او د ادب سره تړلې ده نو خامخا به پکې راته لګو نیاز امین د ټنډکوی نه یاد کړي وي ستاسو پروګرام ډېر مزیدار دی میلمه ته سلامونه ټول ټیم ته سلامونه ډېره مننه وعلیکم السلام توربېله ډیم نه حضرت حسین یاد کړي وي سید عادل صاحب تاسو ته او میلمه ته زما له طرفه زما کلیواله ته سلام او مبارک شاه ته هم سلام پروګرام ډېر مزیدار دی ډېره مننه افضل د ګلوړې رانه وایي سلام ټولو مینوالو ته او فضل صاحب ته سلامونه لال بادشاه خیالي صاحب د مردان نه یاد کړي وایي ریډیو مې اوس ولګو خوشحاله شوم چې فضل میلمه دی د پروګرام ستاینه کوم او ډېر هرکلی او سلامونه ورته وایم ډېره مننه وروره د یو ملګري تپوس کړی د سنبل که نه جی نو سنبل د یو ګل نوم دی په لنډو به دغه ووایو که نه جی او ګلونه خو هسې هم شاعران خوښوي جی نو بس زما ورور ته به پته لګېدلي چې سنبل څه دی جی البته دغه کم غزل چې ما شروع کړی په هغې کې یو دوه شعره پاتې دي جی ارشاد چې لا تمه مو د امن له کاروانه قطي نه ده په مخکه مو د ستړي انتظار نښې پرتې دي ډېر ښه او شاعر یمه فنکار یمه د ژبې ترجمان یم شاعر یمه فنکار یمه د ژبې ترجمان یم بیکاره یم خو ما سره د کار نښې پرتې دي ډېر زبردست او په غم د شیربانو کې چې لغرار غړېدلې په غم د شیربانو کې چې لغرار غړېدلې اوس هم د یوسف خان په کړمار نښې پرتې دي اوس هم د یوسف خان په کړمار نښې پرتې دي په غم د شیربانو کې چې لغرار غړېدلې اوس هم د یوسف خان په کړمار نښې پرتې دي ډېر ښه او د دور جابرانو پې د اور سکې شیندلي د دور جابرانو پې د اور سکې شیندلي او د دې وطن په هر کلي او ښار نښې پرتې دي ډېر زبردست او هر څوکی زخمونه هم ورغلي دي فضله هر څوکی زخمونه هم ورغلي دي فضله په زړه مې د رقیب د هر ګزار نښې پرتې دي ډېر ښه بیا وایه دا مکتئ هر څوکی زخمونه هم ورغلي دي فضله هر څوکی زخمونه هم ورغلي دي فضله په زړه مې د رقیب د هر ګزار نښې پرتې دي ډېر زبردست د دوو مینو زړونو د یادګار نښې پرتې دي د کوس چم د ګودر په هغه لار نښې پرتې دي ډېر ښه مننه دي فضل صاحب دا راته ووایي چې د نورو ضلعو په حواله باندې د ملکن ډیویژن شاعري چې کومه ده او بیا خاص کر درګاه او بټخیله تاڼه د دوی شاعري ډېره خوږه شاعري ده یعنې کې زه به تاسو ته د اقبال شاکر صاحب فضل سبحان عابد صاحب رحمت شاه ساحل صاحب او څنګه چې ما په وړمبي کې نومونه واخیستل چې حفیظ محمد مظلوم صاحب محمد زیب منصور صاحب داسې محمد رازق وصال صاحب الله تعالی دې وبخي دغه سیمې شاعري ډېره خوږه ده دې څه وجه کېدی شي دا خو د هر چا خپل یو نقطه نظر دی زما په خیال باندې د دغه علاقې شاعري ځکه دومره ښکلې ده چې دغه منظر په خپله باندې د هغه ملکن هغه ځمکه ډېره زرخیزه او ښایسته ځمکه د غرونه دي په هغې کې داسې شینکۍ دی په هغې کې ځای په ځای باندې داسې د منظرکشي ده چې انسان په شاعرۍ مجبوره کوي او دغه مشران چې کوم زمونږ دي ساحل صاحب شو هغې خپله یو مکتب د مکتب حیثیت زمونږ دپاره لري او یو لوی تاریخ لري دغه شانتې که فضل سبحان عابد دی که ډاکټر خالق زیار دی که صاحب شاه صابر صاحب دی که هاشمي صاحب دی یا محمد عبدالرازق وصال صاحب دی محمد رازق وصال صاحب چې وفات شوی ساحل امیر رزاق ساحل صاحب نو دا هغه مشران دي زمونږ
چې د دوی د دغه صحبت په وجه باندې بلا شاعران دغلته پیدا شو او هغه خلک څنګه وي چې خربوزې ته ګوري نو رنګ ته اخلي کنه دغه خلک چې دی نو د ملکند د درګې خلک چې دي دا کو شاعران نم دي نو شاعري خوښوي جی ادب ذوقه خلک دی جی فضل صاحب څنګه چې تاسو په وړومبي کې عرض وکړو چې زما وړومبنی غزل ظفر اقرار ویلی دی جی جی نو دا څومره وخت په کېږي چې ظفر اقرار ستاسو په شاعرۍ باندې شروع کړې ده یاره زما په اندازه باندې دی وخت کې زه دوبۍ کې وم چې کله هغې زما ړومبی غزل وی جی او د هغې به کېږي تقریبا د 15 کالو خواوشا به کېږي چې یاره هغې زما غزل ځکه چې 8 کاله خو زما په کلي وشو که نه جی او دې نه مخکې به داسې 3-4 کاله کېږي تقریبا چې یاره دا غزل به زما هغې ویلی چې دا چې په زړه مې راورېږي کلی چم د جانان کلی چم د جانان دا په ټکور البم کې ویلی شوی خو ما ته داسې پوره یاد نه دي چې هغه تاریخ کله خو 8 کاله دونه ما ته یاد دي چې 8 کاله کله چې ظفر اقرار ستاسو وړومبنی کلام ووي جی او ستاسو ته میلاو شو دا کلام جی تاسو اورېدنه ستاسو څه احساسات وو بس زما خو شعر له ژبه پیدا شوه که نه جی او کتاب دی نو هغه خو هغه خلک ګوري چې چا تعلیم کړی ده چا علم دی او څوک د ادب سره تعلق لري او مینه لري اوس غزل چې کله د سندرغاړي په خوله راشي نو هغه بې تعلیمه خلک هم اوري په ولس کې او نو په حجره کې او په ودونو کې او په خوشحالۍ په ځایونو کې د هغې یو ذکر شروع شي که ریډیو دی او که ټي وي دی مختلفې ذرایع دي جی نو د هغې په وجه باندې خلکو ته یو موقع میلاو شي د اورېدو او زه ډېر زیات خوشحاله شوم ما ته پې لویه حوصله افزایي میلاو شوله جی او ما هم دا وګڼله چې یو زما په ژبه څوک پوهېږي او زما ژبه څوک خوښوي او اوري جی زما په لیکلو پوهېږي په دې خبره ما ته ډېره لویه حوصله میلاو شو جی ډېره مننه فضل صاحب که خوښه مو ویني یو بله دمه به واخلو ډېره ښه ده جی خوښه مو ده بالکل او طاهر زمان په اواز باندې به ستاسو غزل ولګو بالکل طاهر زمان نوی سندرغاړی دی خو کوشش یې کړی دی جی کلام یې ویلی دی قدرمن اورېدونکو راځئ چې واورو د طاهر زمان په ښکلي اواز باندې د فضل صاحب دا ښکلی کلام چې تاسو ته زه کله کله په خپل پروګرام کې او نورو پروګرامونو کې هم تاسو اورئ ما خو وی که هسې یو خبره ده مینه په رښتیا چې زوروره ده ما خو وی که هسې یو خبره ده ما خو وی که هسې یو خبره ده مینا په رښتیا چې زوروره ده زار زار مینا په رښتیا چې زوروره ده ما خو وی که هسې یو خبره ده مینا په رښتیا چې زوروره ده زار زار مینا په رښتیا چې زوروره ده خوشحالی
لنډۍ پیغلا منی شوې د ګودرادا پیغلا منی شوې د ګودرادا مینا پرختیا چې زور ورادا زار زار مینا پرختیا چې زور ورادا اثر په فضل کړه دې حسنی اثر په فضل کړه دې آغاز کړه سما جادو ګرانا آغاز کړه سما جادو ګرانا مینا پرختیا چې زور ورادا زار زار مینا پرختیا چې زور ورادا माँ पुवे कहाँ से यो खबर आदा माँ पुवे कहाँ से यो खबर आदा मीना परिख्या चे जोरा बरादा जार जार मीना परिख्या चे जोरा बरादा माँ पुवे कहाँ से यो खबर आदा मीना परिख्या चे जोरा बरादा जार जार मीना परिख्या चे जोरा बरादा د مینې په نشه کې ډوب خمار مازیګری په زړه مې راورېږي ستا د ښار مازیګری او تر څو چې دارو ستا د دیدن خوړلي نه وي تر څو چې دارو ستا د دیدن خوړلي نه وي تېرېږي به هم دغسې بیمار مازیګری او موږ ټول یاران غربت یو د یو بله جدا کړي موږ ټول یاران غربت یو د یو بله جدا کړي موږ تېر کړه په ارمان کې تار په تار مازیګري او نه ګل شته په پټو کې نه په پولو مات بنګړي نه ګل شته په پټو کې نه په پولو مات بنګړي ویلی ورته څنګ شو د بهار مازیګری او مودې وشوې عابده خو والله که مې هېرېږي مودې وشوې عابده خو والله که مې هېرېږي د هغې لیونی سترګې په لار مازیګری او په زړه مې راورېږي ستا د ښار مازیګری د مینې په نشه کې ډوب خمار مازیګری قدرمنو اورېدونکو غزلو د ښاغلي فیضسبحان عابد صاحب زه یم ستاسو کوربه سید عادل خپرونه له دلبر د ننګیالو او قدرمنو اورېدونکو زموږ سره نن په دې کورکي کې ښاغلی فضلداد فضل صاحب میلمه دی فضلداد فضل صاحب ډېرې زیاتې مینې را روانې دي نو که ستاسو خوښه وي دا به پکې لږې شامل کړو بیا به ستاسو ترنم طرف ته راځو ستاسو به په ترنم کې مو راته غزل وایي ښه خبره ده جي واجد علي اډوکیټ یو وارې بیا یاد کړي یو د ثوابین وي فضلداد فضل صاحب ته سلامونه ستا د حسن ثاني نشته چین ما چین کې او هار به تاله جوړومه که بهار شو ډېره مننه واجد علي اډوکیټ صاحب ډېر ښکلی شعر دی رالیږلی ډېره زیاته مننه سلال خان د ګیلې نه یاد کړي وي ګیله ثوابینه وایي سلام بایجان تاسو ته او ستاسو او زمونږ دروند میلمه ته سلامونه او د ثوابی د خلکو مینه ده چې دوی یې اف ام دلبر ته راوستل بېشکه بېشکه په دې کې څه شک نشته دی ډېره مننه او زه یاسر د وړوکي لاهور نه سلام ټولو مینوالو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او راغلي میلمه ته هرکلی او سلامونه کامران ته او ستاسو اواز ډېر مزیدار دی او ډېر سلامونه راته کوم ډېره مننه ګل د ثوابۍ نه یاد کړی وي ټول ټیم ته سلامونه او میلمه ته هرکلی او په نور اس ام اس باندې دې پوه نه شم ځکه چې تاسو پکې سپیس اړو پرېښی نه دی خو بیا هم ډېره مننه میلمه ته هرکلی میلمه ته هرکلی ثوابۍ ته په راتګ او پوښتنه ته کوم چې فضلداد فضل صاحب د شاعري حادثاتي ده که نه د محسن خان په اواز او شاعري ډیره ښایسته وه ستاسو سسټر خوشبخته ثوابینه اجي پوه شم پیرودي اس ام اس کړی دی تاسو سلامونه را لیږلي دي ثوابۍ ته په راتګ یې تاسو ته هرکلی ویلی دی او ستاسو نه پوښتنه کړې ده چې ستاسو شاعري حادثاتي ده او که اتفاقي ده او وایي چې د محسن خان په اواز باندې ستاسو شاعري مه واورېده ډېره خوږه شاعري ده او دا زموږ د خور د خوشبخته ثوابینه زه به خورکۍ ته دا وایم چې
بیبي دا نه حادثاتي ده او نه واقعیاتي ده، دا فطرتي ده او بس د وړوکوالي نه زما فطرتن لکه شاعري زه کوم او زما په خټه کې ښکلې خبره ده. جی سنان عادل د مانیرا نه یاد کړی وي میلمه ته هرکلی او سلامونه او میلمه دې راته په ترنم کې خپل غزل وایي. مننه ارسلان ته به زه په ترنم سنان دی ښه سنان روره کوشش کوم چې ستاسو خواهش پوره کړی شم. جی او یو اس ام اس بل راغلی دا ته ومنو به هغې نه پس په ترنم کې ووایي. ټیک شو جی. مرغوز نه د شینه باچا لور ده او زمونږ ورویره سید هالاشا کشماله رڼا برېښنا سپوږمۍ نتاشا شاوال سبا شینه باچا مرغوز ماشاءالله دا یو نوم دی جی. دوی ته سلامونه رالیږلي دي او تاسو ته غوښتنه هم کړې ده چې موږ ته په ترنم کې میلمه خپل کلام ووایي. مننه جی مننه. غزل دی جی سعید صاحب چې ارشاد جی. تا چې خپل ملاقاتونه په باران پورې تړلي، تا چې خپل ملاقاتونه په باران پورې تړلي، مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه په باران پورې تړلي. هم اسمان زی پزی شین شو هم نره پشمک وریگی، هم اسمان زی پزی شین شو هم نره پشمک وریگی، او بوډۍ د ټال رنگونه په باران پورې تړلي، او بوډۍ د ټال رنگونه په باران پورې تړلي، مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه په باران پورې تړلي. د فطرت یو علامت ته د ښکلا ژوندونه او مینې، د فطرت یو علامت ته د ښکلا ژوندونه او مینې، نو شاعر زکه شعرونه په باران پورې تړلي، نو شاعر زکه شعرونه په باران پورې تړلي، مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه په باران پورې تړلي. دا خو زه یم جانانا چې د مخالونه جاړم، دا خو زه یم جانانا چې د مخالونه جاړم، ګنې چا د زړه داغونه په باران پورې تړلي، ګنې چا د زړه داغونه په باران پورې تړلي، مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه په باران پورې تړلي. څوک چې ګوره ور یزویني نو تیلې تماکو کی، څوک چې ګوره ور یزویني نو تیلې تماکو کی، چا د میو ډک جامونه په باران پورې تړلي، مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه په باران پورې تړلي. دا اکثر چې باران غواړي دوی په للماز مکوسی، دا اکثر چې باران غواړي دوی په للماز مکوسی، دوی فضل شنه فصلونه په باران پورې تړلي، دوی فضل شنه فصلونه په باران پورې تړلي، مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه مونږ هم بلا یادونه په باران پورې تړلي. ډېر ښه مننه جی، ډېره زیاته مننه فضلداد فضل صاحب، ډېر ښکلی کلام او ډېر په ښکلي اواز باندې. فضلداد فضل صاحب اس ام اس ډېرې زیاتې راغلي دي، نو یو څو اس ام اس به شامل کړو او بیا به ستاسو نه پوښتنو اړخ ته راشو. سلام هرکلی او ډېر ښکلی انداز او ډېر خوشحاله شو
چې مونږ زمونږ ثوابای ته فضلداد فضل صاحب راغلی دی. ډېره مننه ایم مانو مانیرا، ډېره مننه. زه ابرار ځلان د ملکان څخه کوټ نه ریډیو دلبر ټول ټیم ته سلام او فضلداد فضل صاحب ته د زړه له تله سلام او فضلداد فضل صاحب نه تپوس چې مینه مو کړې ده او کنه. او زما سره وی ملګری دي عرفان خان، طایف شاه، اصغر علي، دوی د څخاکوټ ملکان نه یاد کړو. ډېره زیاته مننه کوو، د ډېر لرې نه یاد کړي او د زړه له تله مننه کوو ځکه چې ډېر لرې نه یاد کړي. سلام ورورجانه، میلمه ته هرکلی ډېر ډېر سلامونه. عایشه د ثوابۍ نه، سارا د ثوابۍ نه یاد کړي، میلمه ته هرکلی او ډېر زبردست غزلې راته ووایي، ډېره زیاته مننه. او موږ ته د اجاله سحر غزل واوروي، ډېره ډېره مننه. خوراکی د هغوی غزل لا موږ ته میلاو نه دی او چې میلاو شي راته نو په کټک په مینه ته شامل کړی. سلام ټول ټیم ته او میلمه ته په ثوابی راتګ باندې سپیشل سلام. ارسلان ولی خان یوسفزی زیدین ډېره زیاته مننه. عطاالله یم د ګوهاټي نه، میلمه ته هرکلی د ثوابی په راتلو ورته ډېر ډېر هرکلی او سلامونه. ملګرو د ټولو ورونو ډېره مننه کوو د خویندو سره. جی فضلداد فضل صاحب ځان مه نغاره کوي، یو ملګري پوښتنه کړې ده وایي چې تاسو مینه کړې ده که نه؟ نو دا ملګری چې دی ابرار ځلان صاحب، جی دا زما ډېر په زړه پورې ملګری دی، بلکې ځکه ورته خپل کشر ورور ووایم نو بده به نه وي، ځکه خو یې درنه تپوس کړی دی او دونه اهم سوال یې رانه کړی په داسې موقع رانه کړی دی چې ټولو ملګرو ته مخاطب یم. دروغ که نه وایم نو مینه مې کړې ده، خو بې مینې ژوند خو زما په خیال ډېر شډل ژوند د ژوند حصه ده. زما یو څو شعره دي چې منمه چې د بل د زړه ساتل لویه خواري ده، خو مینه کول هم د ژوند دپاره ضروري ده. جی پرېږدي مې نه ده ستا د کلي لارې راته نیسي، په هر قدم ولاړه یوه نوې مجبوري ده. راځمه دې خبرې له بیا رانه دا خبره دا غزل کټول ویم نو دا خبره رانه هېرېږي جی چې مینه ځلان صاحب کو تاسو زما آواز اورئ نو ستاسو د سوال جواب در کوم چې مینه مې کړې ده او مینه کوم هم جی او بې مینې ژوند راته څه ډېر بېمانې ژوند ښکاري. نو جی ډېره مننه. فضلداد فضل صاحب ډېر مینوال به داسې وي چې هغوی به ستاسو سره خبرې کول غواړي نیغ په نیغه باندې، نو څه مو خیال دی واخلو پکې یو کال اجازت دی ستاسو؟ بالکل جی بالکل، ولې نه. السلام علیکم. السلام علیکم. 03110221 السلام علیکم. السلام علیکم جی، سید عادل صاحب جی. وعلیکم السلام. ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ جی محمد علي خبر کوم مانیرا نه جی. هرکلی درته وایو محمد علي صاحب. جی تاسو یو کال به واخلو بس زما وختونه ټرای نه کړی او اوس کومبي درګل بیا کار لګي. جی محمد علي صاحب ډېره ډېره مننه او تاسو ډېر کوششونه وکړو په کال باندې، خو دا راته وایي چې زموږ سره فضلداد فضل صاحب د ملکن درګاه نه تشریف راوړی دی ستاسو دپاره، موږ راغوښتې نو دوی له مو څه ډالۍ راوړې ده؟ دې ته په دواړه لاسه سلام کو چې موږ صحابه. وعلیکم سلام وروره، موږ درته په دواړه لاسه وعلیکم سلام وایو. ډېره مننه. او دې دا به ورته ووایو چې د 2-3 ورځې کې هفته نیمه کې چې نوې غزلې لیکلې نو هغه دې موږ ته ووایي. نوې غزل چې کوم لیکلی هغه راته په ترنم کې راته ووایي که بغیر ترنمه؟ بس که ترنم کې ووایي دې اواز ډېر مزېدار دی. جی ډېره ډېره مننه. او اوس پرې راته وایو ښه غزل. السلام علیکم. جی ډېره ډېره مننه. وعلیکم السلام. محمد علي ورو زموږ سره د مانیرا نه هغوی وایي چې په دې هفته نیمه کې 2-3 ورځو کې کوم کلام دوی لیکلی وي نو هغه دې راته په خوږ اواز کې ووایي. چې په هفته 2 کې لیکلی شوي نو وروره د هغې طرز جوړول خو سندرغاړو ته پته ده ډېر ګران کار دی. البته مونږ خو لیکوال نو بس په ذهن کې هم څه واوړي راواوړي. به هر حال زه به درته نوې غزل ووایم او بغیر ترنمه چې ستا د یادونو وظیفې په سره خستی یم، ستا د یادونو وظیفې په سره خستی یم او سترګې مې نه پټېږي شپې په سره خستی یم. د مخ سرمن مې کوتي کوتي سر مې سپینه وړی، د مخ سرمن مې کوتي کوتي سر مې سپینه وړی، که دې بدرنګې آینې په سره خستی یم. ډېر زبردست. او چوپه چوپیا د خاموشي ده او تیاره خوره ده، چوپه چوپیا د خاموشي ده او تیاره خوره ده، د یار د مینې تلوسې په سره خستی یم. ډېر ښه ډېر ښه. او هغه چې درغلم ته راغلی او بیا درغلم، هغه چې درغلم ته راغلی او بیا درغلم، د هغه څو ورځو قیسې په سر اخیستی یم. ډېر زبردست ډېر زبردست. او ستا په کتو کې د خندا نه په شا تله څه و چې
ستا په کتو کې د خندانه په شات لسو چې سم د کابل د سیند چپې په سره خسته یم ډیر ښه او یا مې د خپل ارمان مستی ده چې مسروره یم یا مې د خپل ارمان مستی ده چې مسروره یم او یا د شرابو پیمانې په سره خسته یم او فضله ځکه خو د ځان د حاله نه یم خبر فضله ځکه خو د ځان د حاله نه یم خبر د چا د سترګو تماشې په سره خسته یم ډېره مننه جی ډېره مننه جی فضل صاحب ستاسو سره خبرې اترې هم روانې دي او د ډېرو مینوالو د ګرځنده په کرښه باندې هم را روانې دي یو کال به واخلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی څنګه چل دی خیر دی جی شکر الحمدلله خیر دی او که خپله پیژنګلو مو را سره وکړه نو میلمه به هم خوشحاله شي او موږ به هم ډېر زیات خوشحاله شو فضل هر خاکسار خبرې کوم دا کوړه خټک نه جي هرکلی درته وایو جی ډېره مننه چې مېلمه ته هم هرکلی وایو جي مننه جی ډېره مننه خاکسار صاحب دلبر د ننګیالو ته مو فضل صاحب دپاره څه ډالۍ راوړې ده بس فضل صاحب ته خو به زه یو دوه شعرونه ډالۍ کوم خپل جي ارشاد وای بیتاره بیربابت سندرې راوتې بیتاره بیربابت سندرې راوتې دا نن خود د شونډو نه شکرې راوتې او ماوی د خدای د کوره څو سړي به را بهر شي ماوی د خدای د کوره څو سړي به را بهر شي کپرې ورته لاړلې کپرې راوتې او بل شعر دی چې وی ما وی چې غر اوچاودو کوسین په موج کې رالو ما وی چې غر اوچاودو کوسین په موج کې رالو د سترګو نه د مور چې ملغلرې راوتې ډېر ښه ډېره مننه جي او تاسو نه یو فرمایش کولی شم جي بالکل او کو تاسو جي هارون باچا یو هغه ته پلی کو زنده به مهرباني تاسو جی بالکل به راته ولګو د پروګرام اخره پورې غوږ کړه که ټایم وخت پکې ور بیا به راته ولګو ښه جي ٹھیک شو جی ډېره مننه ټول مینوالو ته سلام خاص کر سوالوالو ته ډېره مننه جی یو جهان مننه ستاسو د ګرځنده په کرښه راتلو او د ډېرو ښکلو خبرو شریکول یو جهان مننه فضل صاحب خاکسار صاحب زموږ سره دا کوړینه او ډېرې ښکلې شعرونه یې راته وویل ډېر زبردست السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ظفر حیات رور د پنجپیر نه ډېره مننه څنګه شکر الحمدلله خیر خیریت دی پروګرام اوري پروګرام خو د وخت کار نه اورم د ټول مخکې خو زه مېلمه ته تخیرالې وم مننه جي ډېره مننه خوشحاله اوسئ حقیقت دا دی چې ډېر خوږ شاعر دی او ډېر ښه شاعر دی ماشاءالله جی ډېره مننه جي ډېره محسن صاحب هم چې کوم ډېر ښه انداز کې دا کړی دی ډېر ښه انصاف سره کړی دی جی بالکل حقیقت دی شاعري یا چې کوم طرز یا چې کوم ترنم کې نو حقیقت کې ډېر راکون کې یو ډېر ښه شاعر دی ماشاءالله جی ظفر حیات صاحب که چېرې یو غزل دې بل په ترنم کې تاسو غوښتنه وکړه نو زما په خیال چې وبوي درته هم دا حقیقت دی دا خبره تاسو ما خو نه واغسته دا دې اگر ان شاء الله بیا مو کې جی دا زموږ ململ زموږ په لپاره خاره کنه او چې زموږ خوخه ململ زموږ نه کنه انو خبره ده چې یو بل خبره جی تاسو یو خبره وکړه ملکان د کمی د کوم شاعران دی هغه واقعي د خو پاګه شاعران دي جی او دا قسمه چې کومه واقعي مرخه هم ده جی نو ما ته په دا خبره راغله چې زمون بابین دا طرف ته کنه چې په تابع راغله ډېر پاګه لګي جی نو څه تا کوله جی بالکل خو اسې چرچ هم د دې په حق باندې خبره کړې و چې د ملکان شاعران چې څومره هم دین د هغوی شاعري به خوږوي که نه نو ما خو چې فضل صاحب به دا خبره وکړي خو هغوی یا به هېره شوي وه او یا به یاداشت کړې وه نو بس ما پخپله وکړه چې د چرچ هم د دې په حق چې مخکې کومه جایزه اخیستې وه کوم تحقیق هغوی کړی و نو هغوی وایي چې د دې ځای شاعري چې څومره هم کېږي نو به ډېره خوږه شاعري به وي شاعران به ډېر خواږه وي دا حقیقت هم دی دا خلک ښه خلک هم دی او شاعران هم ښه دي ما ډېر اورېدلي هم دي جی نو حقیقت کې دا خلکو شاعري ډېر مزار خلک هم دی نرم خلک دي او هوښیار خلک دي تعلیم یافته خلک دي زه په داسې غزل داسې مې په شعارات راتګ باندې په خیالي وم ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه ظفر حیات روډ لکه نور کله په شان د روایاتو تر مخه نن هم د ګرځنده په کرښه راغی تاسو ته هرکلی وویست تاسو ښه دروند استقبال یې وکړو او
دوی وویل چې موږ ته د فضلداد فضل صاحب یو بل غزل په ترنم کې وړاندې کړي. واه واه جي نو ستاسو څه خیال دی؟ نو زموږ خو موږ سره دونه ګنجایش شته دی؟ بالکل. ښه زه بس دا د دې خوښه ده نو بس وبه وایو څه به ورته ووایو. په ترنم کې یاد کړی دی نو زه وایم چې دوی خفه نه شي او ډېر مینوال به داسې وي چې هغوی ته به د ګرځنده کرښه میلاویږي لیکن د هغوی به هم ښایي شي چې موږ ته دا ګران میلمه فضلداد فضل صاحب په ترنم کې خپل غزل ووایي نو د هغوی هغه غوښتنې به هم برابر شي. جی ګل د ثوابیانو یو وارې بیا یاد کړی وي میلمه ته هرکلی او ټول ټیم ته سلامونه او چې میلمه ډېر خوږ غزل وي. جی ارشاد. دا غزل دی چې د ژوند د نورو تقاضونه هم انکار نه کیږي، د ژوند د نورو تقاضونه هم انکار نه کیږي، تش د جانان په یادولو باندې کار نه کیږي، تش د جانان په یادولو باندې کار نه کیږي. دومره د ډیرو مسلو سره حالات مخ کړو، دومره د ډیرو مسلو سره حالات مخ کړو، چې وس یې داسې په اسانه باندې شمار نه کیږي، چې وس یې داسې په اسانه باندې شمار نه کیږي. د ژوند د نورو تقاضونه هم انکار نه کیږي، تش د جانان په یادولو باندې کار نه کیږي. خیر دې که څوک رالا په سود قرضونه نه راکوي، خیر دې که څوک رالا په سود قرضونه نه راکوي، زمونږ د ملک په سرحدونو د بمبار نه کیږي، زمونږ د ملک په سرحدونو د بمبار نه کیږي. د ژوند د نورو تقاضونه هم انکار نه کیږي، تش د جانان په یادولو باندې کار نه کیږي. د کلی غرونه بارودي لمبو ایره ایره کړه، د کلی غرونه بارودي لمبو ایره ایره کړه، اوس پکې ونه د نختر او د چینار نه کیږي، اوس پکې ونه د نختر او د چینار نه کیږي. د ژوند د نورو تقاضونه هم انکار نه کیږي، تش د جانان په یادولو باندې کار نه کیږي. چا د مستۍ له وجې کور او کلی نه دی پرېښی، چا د مستۍ له وجې کور او کلی نه دی پرېښی، په دې وطن کې د غریب سړي روزګار نه کیږي، په دې وطن کې د غریب سړي روزګار نه کیږي. د ژوند د نورو تقاضونه هم انکار نه کیږي، تش د جانان په یادولو باندې کار نه کیږي. د اعتماد د ټکیو سړی لحاظونه کو، د اعتماد د ټکیو سړی لحاظونه کو، زکه خوس د چا په چا باندې اعتبار نه کیږي، زکه خوس د چا په چا باندې اعتبار نه کیږي. فضل ډیر کلړزیدلی احساسات استایو، فضل ډیر کلړزیدلی احساسات استایو، خود جذباتو په لفظونو کې اظهار نه کیږي، خود جذباتو په لفظونو کې اظهار نه کیږي. د ژوند د نورو تقاضونه هم انکار نه کیږي، تش د جانان په یادولو باندې کار نه کیږي. مننه سید صاحب. ډېر زبردست. فضلداد فضل صاحب خپلو مشرانو
او خپل ورونو راله یو 3 کتاب را لېږلي دي، نو که خوښه مې چې دا زیری خپلو مینهوالو ته هم واورو. ولې نه جي ولې دا کم کتاب چې زما په لاس کې دی د منفات علي منفات زمونږ ډېر خوږ ملګری دی، د هغوی کتاب چې لیوانی شوي حال دی اوی مارکیټ ته راغی او ډېر ښکلی کتاب دی، ډېره ښکلې شاعري تاسو ته به زه یو 2 شعره ووایم چې دا ستا مین چې ګرانه یاره ستړی ستړی پروت دی، دا ځکه د جانانه لا تصویر نیمګړی پروت دی، او زمونږ د وینو لویه خدایه دومره ارزاني ده چې دلته په قدم قدم کې ګوره مړی پروت دی. ډېر ښه قدرمنو اوریدونکو زمونږ د طرفه مو ته مبارکي وایه وروره. منفات علي منفات صاحب ته د خپل اړخ د دې ټول منیجمنټ سټاف له اړخه او د راغلي میلمه فضلداد فضل صاحب او ښاغلي ابرار زلان صاحب له اړخه ورته ډېره مبارکي وایم. او قدرمنو اوریدونکو په دې کتاب باندې فیصل فاران صاحب او زمونږ ګرانو مشرانو ښاغلي نور البشر نوید صاحب په لیکل کړي دي او ډېر ښکلی زړه راښکونکی کتاب دی. ارشد علي ارشد ثوابیوال پې هم لیکل کړي دي. منفات علي منفات صاحب د هغه ملګرو د ټولو مینهوالو مننه پکې هم کړې ده. دا بل کتاب فضلداد فضل صاحب ډېر ښکلی کتاب دی، ورکې لارې، ډېر ښه ټایټل دی، ډېر ښکلی ټایټل دی، شاعري هم ډېره خوږه ده. ډاکټر ساجد شاه ساجد صاحب را لېږلی دی او په دې کتاب باندې پلیپ عباسین یوسفزی صاحب لیکلی دی او لایق زاده لایق صاحب او شیرزمان سیماب صاحب په دې باندې لیکل کړي دي. او بیا پکې ډاکټر ساجد شاه ساجد صاحب چې کوم دی د هغه ټولو مینهوالو مبارکي تل نه شکریا ادا کړې ده. او ډاکټر ساجد شاه ساجد صاحب ته او ښاغلي شاهزوله خان اسیر صاحب چې کوم کتاب را لېږلی دی ستړي کې مې سندرې کړي، دا هم د شاعرۍ کتاب دی. اسیر صاحب ته خو یاره ډېره مبارکي وایو، زموږ مشر دی او د ملکڼ ښکلا ده. جی شاهزوله اسیر صاحب په دې کتاب باندې چې کوم دی نو په خپله یې پکې شعر هم لیکلی، جشن کې بدله مې د زړه ماتم کده کړله، درد مې په ګډا کړو ورته سړي کې مې سندرې کړې. په شاهزوله خان اسیر صاحب د ملکڼ سلطان خیل میخبند نه دا کتاب را لېږلی، ډېر ښکلی کتاب دی. قدرمنو اورېدونکو هم نن راته میلاو شوي دي، کترې مې نه دي او پر روانو پروګرامونو کې به ستاسو سره خامخا شاعري شریکوم. او شاهزوله خان اسیر صاحب، ډاکټر ساجد شاه ساجد صاحب او منفات علي منفات صاحب ته څنګه چې ما مخکې عرض وکړو چې د خپل اړخ او د راغلي میلمه فضلداد فضل صاحب له اړخه ورته د زړه تله د شاعرۍ په دې ښکلي کتابونو چاپ کېدو باندې مبارکي ورکوم. فضلداد فضل صاحب یو څو کالونه به واخلو او اس ام اس هم ډېرې زیاتې را روانې دي. ایرم د ثوابیانه رورجانه پروګرام ډېر زیات پروګرام کې زیاتیات مه کوه، د اف ام او د چینل ستا ذاتي نه دی، که د اجالا غزل نه میلاو شوی نو میسیج یې چېرته لاړ، زیاتې مه کوه. میسیج یې لا راغلی نه دی خو راکوي او زه خو زیاتې نه کومه زیاتیات، خو زما ستاسو سره څه نشته چې بالکل د چا اس ام اس راشي په هغه وخت باندې زه شاملوم او کوشش مې دا وي چې څوک خفه نه شي. او ځکه چې دا زموږ او ستاسو کورنی چینل دی په شریک او دا خپرونه چې کوم ده دا ستاسو خپله خپرونه د ګل د مانیرای نه عادل بهي تاسو ته او ګران میلمه ته سلامونه او میلمه ته سوابای ته په راتګ باندې هرکلی او دومره ښکلو کلامونو راوړو یو جهان مننه. ټول اف ام رادیو دلبر ټیم ته زما سلام او زما سلام منظور کوي د میا ډیرای نه اجاز حسین، ډیره مننه. السلام علیکم، آئی ایم هارون رشید فرام بونیر توتالای، هاو آر یو؟ بالکل ټیک ټاک یو مای برادر، یور شو از ویری نایس، ډیره مننه. دیس از مای فسٹ اس ام اس، وړاندې دی خو اخیرنی کې به نه، پلیز پلی د سانګ، ډیره مننه. او دا اگر باپ مزدوری نہ کرتا تو ماں کیسا پیسہ بچا کے خرچ، ډیره مننه. او که تاسو د اس ام اس په پښتو کې کړی وی نو ډېر خوند مې کړی، خو بهرحال تاسو له چې ما په پښتو کې جواب درکړو. د توتالی او د بونیر خلک چې کوم خو ډېر پښتانه خلک دی او دوی خپلې ژبې خپل ثقافت سره ډېره مینه کوي، نو کوشش کوي چې موږ ته اس ام اس په پښتو کې رالېږي. اجالا سیر خور یاد کړي یو د ثوابین او ټول ټیم ته سلامونه، میلمه ته هرکلی او میلمه دې راته په ترنم کې غزل ووایي، سترګې په لار به وي ورته. نو میلمه فضلداد فضل صاحب څنګه مو خوښه ده، غزل ورته وایي په ترنم کې که نه؟ یاره زه خو وایم چې د ظفر اقرار په اواز به ورته په ترنم کې زما یو کلام پلی کوي جی، او زه به لږه دمه وکړم ځکه چې ډېر کلامونه مې وویې په ترنم کې او د دوی ډېره مننه کوو جی. او بهرحال
دا یوه خبره ده، دغه هم زما کلام دی، که د هغه په اواز شي نو بیا به نور هم خواږه پکې ډېرې په ترنم کې وایي ساز به ورسره ملګری کړي، ډېر خوندونه به ترې واخلي. دوی هسې ډیمانډ د دغې خبرې کړی. جی ډېره مننه فضلداد فضل صاحب او ستاسو د مینې ستاسو د خلوص یو جهان مننه. قدرمنو اورېدونکو راځئ چې واورو د ظفر اقرار په زړه راښکونکي اواز باندې د فضلداد فضل صاحب یو ښکلی کلام. جانانه تا د زړه دننه چې لور ساتمه، جانانه تا د زړه دننه چې لور ساتمه، بیا ولې لارې د راتلو د په نظر ساتمه، او زه یې ښایست غواړم ته امن غلام ګڼې خپل، ته یې خنجر لاندې ساتې زه په ځیګر ساتمه، او په دشت د مینې کې یوه ونه هم نه ښکارېږي، تا به په خپل سوري ساتم ځان به په نمر ساتمه، او بیا ولې لارې د راتلو د په نظر ساتمه، او زما انکار نه یره مه کړه زه منکر به نشم، زما انکار نه یره مه کړه زه منکر به نشم، ستا الزامونه ستا دپاره په خپل سر ساتمه، او موږ چې یو ارمان لرو او یوه ژبه لرو، موږ چې یو ارمان لرو او یوه ژبه لرو، زه به په زړه کې څرنګ برید د لر او بر ساتمه، او اقدار بدل شو ګرانه دومره هم بدلون نه منم، اقدار بدل شو ګرانه دومره هم بدلون نه منم، لا زنګ وهلی نه دی دا د مینې زر ساتمه، او بیا ولې لارې د راتلو د په نظر ساتمه، جانانه تا د زړه دننه چې لور ساتمه. قدرمنو اورېدونکو غزلو د ښاغلي اکرام الله ګران بابا، زه یم ستاسو کوربه سید عادل خپرونه نه دلبر د ننګیالو. السلام علیکم. الو وعلیکم سلام. جی هرکلی درته وایو ګلابه. لالا کوي خیر دی جی د الله احسان دی د خیره. چې مېلمه ته هلته یو ډېره مننه ډېره مننه. او تاسو ته واچلم چې مېلمه ته واچلم. ډېره مننه وروره ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. او ټولو چمته ته واچلم تاسو. وعلیکم سلام. او حماده دا راته ووایه چې مېلمه نه به څه پوښتنه کوې ګلابه؟ مېلمه نه به څه پوښتنه کوې؟ مېلمه پد مېلمه ته وایي او کتل وایه نو. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښکلی غزل به راته تاسو ته واچلم او ته کته چاته للیته مېلمه ته ډېره مننه. وعلیکم السلام. وعلیکم او السلام. کمال ولي او پیمال کې لجیتان. جی جی رشید جان. کته توا وکړئ چې کوټای لوک موت بالکل به الله روغ مو سره دعاګانې به ورسره ټول اورېدونکو دعاګانې به ورسره وي که خیر وي. تن اولاد کې للته ته واچلم او تپک تاجي ده. جی ډېره مننه. تپک تاجي ولې په لاین نه لګي؟ څه ووایو د ګرځنده دا کرښه همدا دومره مصروفه راځي چې څه ووایم که میلاو شي ورته، خو الله دې وکړي چې شفیق داجي ته زمونږ د ګرځنده دا کرښه میلاو شي، ځکه چې د هغوی اواز زما په خپله هم یاد شوی دی ډېر. او ته ما ټولو مینهوالو ته واچلم. ډېره ډېره مننه. وعلیکم السلام. ستاسو د مینې ستاسو د خلوص یو جهان مننه. او د فضلداد فضل صاحب حماد زمونږ یو ډېر خوږ او ګران ملګری دی د بامخیلو او معذوره دی، په دې معذوره وجود باندې هغوی زمونږ سره دومره مینه ساتي چې په دې نیمه شپه باندې هم زمونږ خپرونې ته اس ام اس کوي او ټلیفون کوي. زه اظهار د ثوابای نه زما له طرف نه زه پر فضلداد فضل صاحب لیکلو په زفرداد ظفر صاحب ډېره مننه. سلام او زما ورته دا خواست دی چې یو شعر دی بل ووایي، او علي د ثوابای نه مېلمه نه پوښتنه کوم، خو جواب به یې ضرور راکوي چې مینه یې ښه. ډېره مننه او ورته میلاو شوې ده که نه. ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو د مینې ستاسو د خلوص او د دومره ښکلې پوښتنې یو جهان مننه. فضلداد فضل صاحب او ټول اف ام ریډیو دلبر ټول ټیم ته سلامونه. تاسو خپل نوم نه دی لیکلی جي ډېره مننه. او السلام علیکم. زه هارون رشید یم د بونیر د تالی نه، او ټول ټیم ته سلامونه. میلمه ته هرکلی او مواد یاد کړي یو د لختي چمانیری نه، وایي وحید هم را سره دی، عبدالصمد هم دی او سجاول خان هم را سره پروګرام اوري. ډېره زیاته مننه ستاسو د مینې ستاسو د خلوص
یو جهان مننه. فضل صاحب حماد هم وي چې یو غزل دی راته وایي او اظهار ورم وي او اعزاز هم د ثوابای تورخیرو نه یاد کړی وي. محسن هم را سره دی پروګرام اورو او کاري اشتیاق انور صاحب هم را سره پروګرام اوري. ډېر خوندونه تېلو ډېر زبردست میلمه مو راوسته دی. هرکلی ورته وایو. ډېر مننه ډېره مننه. وعلیکم السلام. فضل صاحب یو غزل ورته ډالۍ کوي. ډېره مننه. ستاسو مینې به دې مجبوره کړم چې څه درته ووایم. جی. د خوب او خیال د رنګینو نه خو مې مه وباسه. د خوب او خیال د رنګینو نه خو مې مه وباسه او وخت د ژوند د تماشو نه خو مې مه وباسه. ډېر ښه. د خوب او خیال د رنګینو نه خو مې مه وباسه وخت د ژوند د تماشو نه خو مې مه وباسه. که د نصاب په کتابونو کې ځای نه راکوې که د نصاب په کتابونو کې ځای نه راکوې نو د وطن د ترانو نه خو مې مه وباسه. ډېر ښه ډېر ښه. او ما او جانان پکې شلغاتې پټپټونې کړي. ما او جانان پکې شلغاتې پټپټونې کړي. نیستۍ د کلي د کوڅو نه خو مې مه وباسه. ډېر ښه. بیا ووایه دا شعر. ما او جانان پکې شلغاتې پټپټونې کړي او نیستۍ د کلي د کوڅو نه خو مې مه وباسه. چې د ولس د تحفظ او بقا فکر کوي چې د ولس د تحفظ او بقا فکر کوي خدای د داسې شاه ظلمونه خو مې مه وباسه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست. او کومې چې مونږه تېرې کړي دی یو بل په څنګ کې کومې چې مونږه تېرې کړي دی یو بل په څنګ کې د یاد د هغه څو لمحونه خو مې مه وباسه. ډېر زبردست. او فضله زه خو هم د قیس عبدالرشید نوسی یم. فضله زه خو هم د قیس عبدالرشید نوسی یم او سوچه افغان یم. پښتنو نه خو مې مه وباسه. ډېر ښه. بیا ووایه دا شعر جي. فضله زه خو هم د قیس عبدالرشید نوسی یم. سوچه افغان یم. پښتنو نه خو مې مه وباسه. ډېر زبردست. د خوب او خیال د رنګینو نه خو مې مه وباسه او وخت د ژوند د تماشو نه خو مې مه وباسه. واه ډېره مننه. یو بل غزل ورته وایي په ترنم کې. ډېر اورېدونکي د ترنم کې به په تمه وي چې فضل صاحب زموږ ته په ترنم کې غزل وایي ځکه چې ستاسو د ترنم انداز هم ډېر خوږ انداز دی. کوشش کوم چې دې ته څه ووایم. سعید صاحب دا اس ام اس که تاسو مونږ ته ووایي. جی بالکل. ځکه چې اخري لمحې اخري وختونه دي د اس ام اس پکې شامل کو. لالولي یاد کړي وو د مردان روډ نه. وي ټول ټیم ته سلامونه. میلمه ته هرکلی او پروګرام ډېر مزیدار دی. اشق علي بارش صاحب د کالو خان نه یاد کړي وي ټول ټیم ته سلامونه. میلمه ته هرکلی او پجي ګل پجي صاحب د مرغوز نه یاد کړي وي چې پروګرام اورو ډېر خوندونه تیالو. شیر رحمان عابد صاحب هم د مرغوز نه یاد کړي وي ټول ټیم ته سلامونه. میلمه ته هرکلی او پرمان علي ترکوال صاحب د ترکای نه یاد کړي وي ټول ټیم ته سلامونه او میلمه ته ډېر هرکلی. او دوی یو شعر هم را لېږلی دی خو بهرحال په شعر باندې پوه نه شوم. روړجانه که لږ صفا صفا عمولي کړي ډېر خوند به وکړي. ډېره مننه د ټولو ورونو. پجي ګل صاحب ستاسو هم سره د دې ټولو ملګرو ډېره مننه کوو چې مونږ یې په دې توره شپه باندې یاد کړو. سلامونه دعاګانې راته کوي. هرکلي راته وایي. غزل به دې ته ووایم په ترنم کې سعید صاحب چې ارشاد. خکل جانان میں پسفر وتے دے خکل جانان میں پسفر وتے دے لک چروح میں دزگر وتے دے لک چروح میں دزگر وتے دے خکل جانان میں پسفر وتے دے مالای تما درات لورا کړي مالای تما درات لورا کړي پدې باندې اکثر وته دې بیا وای دا شي مالای تما درات لورا کړي مالای تما درات لورا کړي پدې باندې اکثر وته دې لکه چې روح مې د زیګر وته دې خکل جانان مې په سفر وته دې پډیر یرا پکی ژوند تیرو سعید صاحب پډیر یرا پکی ژوند تیرو پډیر یرا پکی ژوند تیرو دوسې دونا په خبر وته دې دوسې دونا په خبر وته دې لکه چې روح مې د زیګر وته دې خکل جانان مې په سفر وته دې
د جلالا د اوبو خوند پیکشو د جلالا د اوبو خوند پیکشو چې د مزونه یې ګودر وته دی لکه چې روح مې د زیګر وته دی ښکلی جانان مې په سفر وته دی نه هغه بام شته نه دیدن د جانان نه هغه بام شته نه دیدن د جانان ځکه خو خوند مازیګر وته دی لکه چې روح مې د زیګر وته دی ښکلی جانان مې په سفر وته دی د زړه کنډر با مې پتا ودانو د زړه کنډر با مې پتا ودانو اوس مې د زړه له کوره ور وته دی اوس مې د زړه له کوره ور وته دی لکه چې روح مې د زیګر وته دی ښکلی جانان مې په سفر وته دی د جنگ په نوم باندې دې اور پورې شي د جنگ په نوم باندې دې اور پورې شي سوات مې د سیل او د چکر وته دی سوات مې د سیل او د چکر وته دی لکه چې روح مې د زیګر وته دی ښکلی جانان مې په سفر وته دی د شنو خالونو کابلی نښکاري د شنو خالونو کابلی نښکاري جوړې کاروانې په خیبر وته دی جوړې کاروانې په خیبر وته دی لکه چې روح مې د زیګر وته دی ښکلی جانان مې په سفر وته دی تا خو وې زبا فضل نه هېروم تا خو وې زبا فضل نه هېروم اوس دې د خیاله څنګه زر وته دی اوس دې د خیاله څنګه زر وته دی لکه چې روح مې د زیګر وته دی ښکلی جانان مې په سفر وته دی ډېره مننه سید صاحب فضل نه هېروم اوس دې د خیاله څنګه زر وته دی ډېره مننه فضل صاحب ستاسو د راتګ ستاسو د مینې ستاسو د خلوص او موږ لره دومره ډېر وخت راکولو یو جهان مننه فضل صاحب په تلو کې خپل اورېدونکو دپاره او د ریډیو دلبر صوابه اف ام 94 د دې خوږو اورېدونکو دپاره خپل ورونو دپاره خویندو دپاره څه پیغام لرئ په زړه کې په تلو کې خو زه اول د ټولو شکریا ادا کوم چې مونږ یې یاد کړو مونږ ته هرکلي ووې مونږ ته سلامونه ووې او په آخر کې به زه دا یوه خبره د ټولې پښتونخوا درنو دپاره بلکې د دې ملک دا څومره واکداران دي او که اوسېدونکي دي د دې ټولو دپاره زما زړه یو خبره غواړي او هغه دا چې ژوند یوه تحفه ده او دا بار نه ملاویږي د دې قدر پکار دی او هسې نه چې سبا له مونږ په دې تیر وخت پسې ارمان کوو او نو د خپل وخت قدر ډېر ضروري دی زما په خیال د وخت قدر پکار سید عادل صاحب ستاسو او د سټیشن منیجر یوسف خان سرخیلی صاحب د ټولو ډېره مننه کوو چې مونږ له دومره درناوی راکړو ډېره مننه فضل صاحب څنګه چې تاسو خبره وکړه چې وخت ډېر قیمتي دی نو دغه قیمتي وخت موږ له راکولو زموږ ثوابه د خلکو دپاره د راکولو هغوی سره د خپلې مینې خپل احساساتو شریکولو یو جهان مننه ستاسو د راتګ ستاسو د مینې او تاسو له به دغه شان موږ وخت په وخت باندې بیا هم تکلیف درکو او هیله لرم چې همدې دروند استقبال ته او د مینې ته به د خلکو ګورئ او د دقې وجبه بیا هم راځئ قدرمن اوریدونکو دا دلبر د ننګیالو چې تاسو پکې د فضل صاحب نه ډېرې خوږې درنې او معلوماتي خبرې د هغوی د ژوند او فن په اړه باندې د هغوی شاعري هم تاسو واورېده د هغوی د ترنم په لهجه کې چې کومه شاعري تاسو سره هغوی وکړه یقینا چې دا ستاسو مینه ده او د فضل صاحب مینه ده چې تاسو له دومره درناوی ورکو او تاسو له دومره عزت درکو دا د فضل صاحب مینه ده دوی یو جهان مننه
که ژوند وفا وکړه ساګانو بې وفایي ونه کړه نو راځو به که خیر په بله اونۍ کې د پیر په ورځ د 4 بجو نه تر 6 بجو پورې هغه تاریخي خپرونې سره چې پښتانه څوک دي. هیله لرم چې د هغه ورځې به هم تاسو ډېر په بېصبرۍ سره انتظار کوئ. په تلو کې د هغه مینوالو د زړه تل نه مننه کوم مینوالو چې زموږ سره د ګرځنده په کرښه باندې خپله رایه شریکه کړه د هغوی یو جهان مننه او د هغه مینوالو هم د زړه تل نه مننه کوم چې موږ له د SMS په لار باندې د خپلې موجودګۍ احساس راکړو د هغوی هم یو جهان مننه او د هغه مینوالو هم د زړه تل نه مننه کوم مینوالو چې زموږ خپرونه په زړه کې واورېده یعنې موږ خوښ کړو موږ 2 غنټې برداشت کړو او موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګۍ وساتله د هغوی هم یو جهان مننه. قدرمنو اورېدونکو که په تلو کې څه داسې خبره مې د خولې نه وتلې وي چې ستاسو خاطرې ودرول شوې وي نو د هغې دپاره زه ستاسو نه غواړم بخښنه. د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالې اخلي رخصتونه او چې رخصت اخلي منګول راکه چې پناه کېږي مخ راواړوه مینه او دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زه قدرمنو اورېدونکو لکه د نور کله په شان هغه زوړ پیغام چې پښتو وایئ پښتو لیکئ پښتو لولئ. ګرانو اورېدونکو د ښاغلي فضلدات فضل صاحب سره ستاسو کوربه او د دلبر سید عادل ستاسو نه د عباسین یوسفزي صاحب په دې یو شعر باندې اجازه اخلي چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي واوسئ کور مو ودان شپه مو په خیر د الله په امان.